أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین کرام، دا اللہ جل و علا شانہ عظیم احسان پمنگ باندې دے چې رب کریم جل و علا شانہ د حضور علیہ السلام امتیت، د حضور علیہ السلام غلامی مونږ ته نصیب کړی ده. بیا د الحمدلله د حضور د غلامانو غلامي الله مونږ ته نصیب کړي او مونږ ځان د هغو د حضور علیہ السلام د غلامانو غلام ګڼو. تیر بیان کې د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مختصر واقعہ ذکر شوا. واسم ارادہ د حضور علیہ السلام دویم یار، دویم خلیفہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ متعلق اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. عمر فاروق سے اللہ جل جلالہ لو شان ورکړل. خلاصہ دا خلاصتاً خبره ده د حدیث مبارکونو ثابته چې آقا مولا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دعا کوي، یا الله په عمر بن هشام چې مشهور په ابو جهل له او په عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه، یا الله په دې دواړو کې چې کم تا ته ډېر نږدې دی، کم تا ته ډېر محبوب دی، اسلام ته تقویت ورکړي، اسلام نه مضبوطیا ورکړي.
دا قوم مولا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دعا دا او دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په حق الله قبلی او سبال عمر فاروق را روان دي او په دین نیت را روان دي چې زما او د حضور علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک چره نعوذ بالله چې هغه ذکر اورما او پلاره کې وتا خپل د خور او د اوخي د ایمان پته لګي او چې دي د قران تلاوت د هغه د خلینا اوري او دومره اثر په کوي چې راځي د حضور علیه الصلاۃ والسلام قدمونو مبارک وتا او په ایمان منور کېږي او کلمه وایي را روان پس پسیره را روان په دې پسیره چې د حضور علیه السلام سر راوړم خپل سر یې التوي ور د حضور په غلامۍ کې د حضور په قدمونو کې کېږي ذکر روایت کې راځي حضور علیه السلام فرمایي چې په اسمان کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په ایمان باندې په اسمان کې مبارکیان ورکړل شي چې عمر مسلمان شو تاسو لوی شان لوی مقام والا صحابي ټول زندگی د عربو انتهایی یو پهلوان او غیرتی جوان ټول زندگی په دقه غیرت او په دې کې تیر کړی را چرته جاهلیت په زمانه کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته شراب نه دسکلی او قران مجید کې ډیر آیاتونه داسې دي چې هغه د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ درای مطابق او داغه د خیال مطابق الله تعالی آیاتونه نازل کړي دي هغه ته موافقات عمر وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شراب چې دا خو ډیر خاغون دي چې څه فائدې نه مونږه دا څنګه حکم دی او بیا دوام کوي اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا یا الله د شراب متعلق صفا حکم راولېږي او اپ شاند کیږي بیا یو پیر بیا الله حکم را لېږي نفس جواز په هغه وخت کې حرام نه دي د بیا دعا کوي اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا بیا بل آیات نازلېږي اخر دا چې آیات نازل شو چې دا حرام دي د دینه منع شي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خوشاله بل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زدا غواړم چې مقام ابراهیم مصلا طواف چې خلکو کی طواف په اخر کې 2 رکعات مونږ کوي مقام ابراهیم د خپل ځان او د خانه کعبه په منځ کې راولي او دغه 2 رکعات مونږ ده د طواف دا 2 رکعات مونږ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضور علیه السلام ته قسمه درخواست کوي یا رسول الله صدا غواړم چې مقام ابراهیم په مانځ سره مونږ ونیسو حضور علیه الصلاۃ والسلام آیات مبارکه نازلېږي عمر الله حکم راونی لیکو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا مقام ابراهیم کې مونږ کوي بل آیات یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ساری بیبیان ہوتا هر قسم خلق راځي په دې کې مختلف خیالات والا خلق یو پرده نشته زه غواړم چې پرده دیو پرده کوله بس آیات مبارکه نازلېږي چیر دا تاسو با فاسالوهن من وراء حجاب ستپوس کوي د میاندو مبارکو نه پردې نشاته بولېږي مخامخ مرابه وګت روایت کی حدیث مبارکو کې د حدیث دی مبارکه نور مختلف موقع باندې حضور علیه السلام ته بیبیانو متعلق وای کتا سجو طلاق کې الله تعالی دې بدینم نیکانی درګه آیات نازلېږي ان کنتم تريدن الله ورسوله والدار الاخره کتا سو الله او الله رسول غواړي خپه خای بیبیانو او که دنیا غواړي نو زی نبی اسلام له تاسو نه خي بیبیانو ورکما مؤمنات قانتات عابدات صائحات طيبات وابكارا فرحال عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کوم خیالي کوم نظریه داغه متعلق پر حکم را لګی دیتا موافقات عمر وی یعنی هغه آیاتونه چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کوم خیال او سوچ او فکر هغه متعلق منازل دي چې کله حضور اسلام وفات شو نو 2 کال او 7 میاشتې لپاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت وکړ
بیا د هغې نه وروستو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور راغی، 10 کاله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا خلافت کړلې، 10 کاله. او په دې 10 کالو کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دومره عدل، دومره انصاف کړلې چېرې حقیقت ته چې غیر مسلم هم د عمر فاروق څخه چې په دې کې کم قوانین مقرر کړیو، د ټریفیک اصول، دا پوسعات استکم دې ډاکخانه، دا طریقه کار، د فوج وغیره، دا مختلف طریقه کار چې دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دې لپاره قوانین وضع کړي، قوانین یې خو دي. اوس هم په چین کې او په دې مختلفو ممالکو کې په بعض قوانین چې دي هغې ته لیکلي عمر لا، عمر لا یعنی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قانون. غیر مسلمو ته هم دا پته وه چې یاره دا یو عادل حکمران، دومره د هغه عدل او انصاف چې عمر فاروق صاحب په خپله فرمایل چې کېره د سمندر په غاړه وي سپی د تندې نه مړ شي، د سمندر په غاړه چې د تندې نه مړ کېږي اوبه ونه څښي، سمندر په غاړه د تندې نه مړ کېږي چې اوبه دې وڅښي که نه. خو عمر فاروق ته دی وی که دلته سپی هم د تندې نه مړ شو نو زما نه به خدای پاک تپوس کوي، زه به د هغې هم جوابده یم الله تعالی ته. او دومره چې یاره خپل په بچو باندې همیشه دپاره چې کله امیر المؤمنین شو، خلافت په حواله شو، نو همیشه دپاره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د انصاف او د دغه فیصلې کړي. چېرته څه فیصله کړله، یو ځای کې ورته یو قاضي تر په حیثیت د یو مدعا علیه څه دعوه پې شو، هغې کې قاضي ته مخامخ شو، هغه ورته امیر المؤمنین دی پې خفه شو او په خپل ځای هغه ودرېد. وایي نه قاضي ته ما ته به ودرېږي نو، زه دلته په حیثیت د یو مجرم راغلی ما ته به ودرېږي نو، ما ته به امیر المؤمنین نه وی، ما ته به عمر وی، ما ته به ځای کښېنه او فیصله کوه چې که زما په حق کې کېږي زما په حق کې کوه، او که نه زما په خلاف یې کوه، تا ته په دې باندې څه بوج پتا نه وي. داسې حکمران هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اکثر ځینې چې مصر وغیره چې دا زیات ځینې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې فتح شو، مسلمانان الله تعالی لویه کامیابي ورکړه، لویه فتح، ځکه غیر مسلم هم په دې قایل شوي دي چې که چېرته عمر رضی الله تعالی عنہ یو څو کاله وایي نور پاتې شوی وی نو هغو اندازه لګوي، وایي زمونږ د اندازې مطابق په مخ د ځمکه باندې به د اسلام نه علاوه د مسلمانانو نه علاوه یو دین چې دی هغه به هم نه پاتې، مکمل کفر دا به ختم شي، په مخ د ځمکه به ټول اسلام خور شي. که عمر فاروق صاحب یو څو کاله نور پاتې شوی وی، هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی چې امام بخاری رحم الله بخاری شریف کې حدیث ذکر کوي، حضور علیه السلام ته فرمایي وایي عمر چې په یوه لار را رواني شیطان په بله لاره منډې کوي، شیطان ورسره مخامخ کېږي نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مخامخ کېږي ورته نو دا چې شیطان ته یېرېږي او لوی شان ډول الله تعالی ورکړلی. یو کس په لاره باندې را روان دی، لاس کې شرابو بوتل دی، عمر فاروق ته چې څنګه مخامخ شو هغه ته دا دی چا جرأت نه شو کېدی چې یو سړی به د الله او د رسول خلاف و، او عمر فاروق صاحب ته به هغه داسې مخامخ په شو یا به د هغه د مخکې غلب کا. کس را روان دی، لاس کې ورسره شراب دي، اوس عمر فاروق صاحب مخامخ شو، بوتل سړي سره په لاس کې دی، نه چې ته غورځولی شي نه پناه کولی شي. وایي یا الله عمر زما مخې ته راغی او د ده نه خو بیا خلاصې نور نشته، سزا الله کوي، یا اله العالمین ته په ما پرده راواچوې. شراب یې په لاس کې نیولي، عمر فاروق ته چې څنګه راورسېد چې د کس باندې څومره یره راغله چې ده د الله تعالی نه څومره په توجه سره سوال کړلی. عمر فاروق صاحب ورته دا په بوتل کې دې سره اغوستي دي، هغوی امیر المؤمنین سرکه وایي دا سرکه ده وایي او کوله وایي چې کوله وکړه هغه خدای پاک د شرابو نه سرکه جوړه کړو، عامه سرکه وه. وایي دا اوس په دې کس باندې به دا څومره یره وه چې څومره په د زړه نه د الله ته یا الله په ما پردې راواچوې. ګوره چې عجیبه خبره ده چې انسان به د الله تعالی نافرماني کوي، خو چې خدای طرف ته توجه کړي نو الله څومره پرده پوش پاچا دی، څومره مهربانه، څومره رحیم، رحمان رحیم، غفور رحیم، ستار، پرده اچونکی ذات چې په نافرمانۍ کې لګیا دی، شراب یې اخیستي دي،
خو چې یا الله ته سوال کوي یا الله پرده را باندې راوړي، عمر مخې لراغه او دنه خو بیا خلاصې نشته. د هر هغه داغه پایو سره الله تعالی د هغه شرابونه سرکه جوړه شو او هغه د سزا نه بچ. فرحال محترمو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لوی شان لوی مرتبه د دې حدیث روایتو کې راځي، سیرت کتابونو ذکر کوي چې مصر کله فتح شو، دریای نیل لبا هر کال به دریای نیل ته باقاعده یوا جنې د کالونو ډکه ابې سنبال کړي وا چې وا غیر شادي شو د مخکې براغه یا کونډه یا طلاق شوده دا بنو هغه به راوستو دریای نیل ته به د پښانتیا چواله بس دخل کې نظریه جوړه شو، سمندر به وګڼو ورکولې وخت به شوی دې مواده غواړي او چې هغه به وشو هغه خیال مطابق الله تعالی فرمای انا عند ظن عبدي بي، بس زما بنده چې ما باندې څنګه ګمان کوي زو سره اق شانتي چل وسره کومه چې دا څنګه وایي زو سره هغه شانتي معاملې وسره کومه. جاهلیت په زمانه کې با بوتانو لوي په ورو بوتانو لا آیو کس وایي چې ما زول کې ما ابوت لمنو او اسې بچاله ور ډېر زمامه کې پاور په ونه کړو و زمونږ هغه نظریه ته چې جوړه شو چې دې بوت لري په ورکړو نو تاسو تامه خبر پي کوي او کنه د دې بوتي سړي و نه کړه نو بیا به کار نه کیږي. نو چې د بوتي سمې و نه کړه او عام چاله مې ورکړو بس مې خې باغ شپمانه په ونه کړو زموږ خلک دې مضبوطه شو دې بودانو کې څه چل شي. نو الله تعالی فرمای انا عند ظن عبدي بي، زما بنده چې په ما څنګه ګمان کوي زو سره ما قشانته چل کوم. مصر کې وایي جری چې کله سمندر ته وګورو دریای نیل ته نو هغه دریای نیل چې هغه با جاری شو په بر راوخته او چې نو څه وچ شو. چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې مصر فتح شو، خلکو جنایت ولا صحابه کرامو ته ګیروا چولا او وینا دا کار باندې کوي. غالبا عمر بن عاص رضی الله عنه صحابي رسول عمر فاروق سے تخت علیږي چې دا څه لګو د چې معاملې مخې تر غلا هغه ته خط ورکي او هغه خط کې صدق الفاظ لیکي چې یاد سمندرا ان كنت تجري بامر الله فتجري، که د خدای په حکم چلےږي نو کا او ورکا او کنه خپل بدمعشي دی او د خدای په حکم نه چلےږي زمونږ ته سره حاجت نشته، لري شه د خدای د ځمکې نه زمونږ ته حاجت نشته. او حق د عمر فاروق سے بعد عمر ټوټه او چې سمندر دریای نیل ته واچولا دومره جوش وو سمندر چې 16 غز تقریبا 16 غز هغه په هغه وخت باندې راوختلو او مطلب دا لري بالکل په وګو کې ډیره وسه پورې لاسه کمې نه راغله 16-17 غز کتابونو ذکر کړلی بیا چې په وګو کې کمې نه راغله. د قیصری روم په سر باندې دړلې عمر فاروق څه ته چې په ټول دنیا وګرځیدم خو زما علاج ونه شو، سر دړ مې نه خکېږي باچای وخت ته اوس چې وته اټلی وای مال تاسو سره نسخه یا علاجي عمر فاروق څه یو ټوپه ولېږي. امام رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې واقعا راغسته یو ټوپه وته ورکې چې دا ټوپه په سر یک د سر دړ بخي هغه ټوپه چې کله هغه په سر کې مکمل آرام نصیب شي سر دړ ختم چې ټوپه لري بیا درته هر اخیرا ټوپه چې کولاو د عمر فاروق په کې سپ یو دقه کلمه نکله بسم الله الرحمن الرحیم بس ټوپه کې دنه کلک کړو دا په سر یک دا تر عمر فاروق سے بوتي او داغه اثر او استا په سر بچو دل لګا هغه بیماری داغه ختم شو. فرحال هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د هغه ته اخیره کیو مجوسی غلام متراغه ابو لؤلؤ فیروز دتا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته دا غلام د خپل مالک متعلق وتا شکایت وته کو. عمر فاروق سے بتو خیر دے گزاره کوي تاسو کوم تنخواه درکې دا ټیک تا او پړه کې دا و چې خیر دې زما غتم سپارښت کوم چې سره گزاره کوه د پړه کې وي خاص تا عدل ټولي دنیا ته رسیدل او ما ته څه چې خکوا وې زبستا علاج کوم هغه ظالم مونږ کې دا خنجر راواغه زهرو کې کګړ کو او بیا راځي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې د سحر په مانځه ولاړل او چونکه هغه جواب دا کولای امام بخاری رحم الله بخاری شریف کې ذکر کړي عمر فاروق سے همیشه دا کوله اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك، خدای مرد شهادت نصیب کې خو مدینه نه بهر یې نصیب کو په مدینه کې نصیب کې حق دعای الله تعالی قبول کړو. آثار باندې صفونه جوړي لا صفونه جوړ شي ویل دي
او په دغه دوران کې د پټ ناشته په مسجد نبوي کې او بوت کې رامنډه کوي تیار ده او په عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې اوسو گزاره کوي د سحر په مانځ کې اتا کې عمر فاروق صبر اخلاق په وو گزاره کړلی په ګډه باندې او بیا په سب کې منډه کوي او دو دیال لستن نور صحابه کرام او خان وਹੀ په چاړه باندې پای کې شپږ کسان چې پښپت کنه تقریبا پارټي باندې شهیدان او نو بیا په اخر کې یو کس ور صادر رواجو پاک قضیه سره اخلاص شو پران کې چاړه خطا کړل موږ عمر فاروق چې څنګه اکاو شو ویچا عالم سوچتے ہیں کسان ہوتے مجوسی غلام دے مشرک دے کافر دے کہ یا اللہ شکر دے مسلمان نہیں موالے چې مسلمان دل اسانه یې ملګری دل بیا هغه د نظر عمر فاروق رضی الله عنه وې شو کوړتا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مخکې شو امون د سحر غمون دی وو په مختصر او بیا دا غینه پس عمر فاروق سب علاج شروع شو حکیم متو چې راستا زخمونه داسي چې مکمل دم نبار ټول سوره شوی د دین رویدل مشکل دي نو بیا دا غینه رسو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وصیت کو چې مور بي بي تلاش شي تاسو کوي کما ته اجازه کوي نو ما یو نبی علیہ السلام د یو ابوبکر صدیق چې بل قبر زید مال راکی مور بي وتا وای چیرې خدا وته وای چې ګوره حکم نه دی امر نه دی یو درخواست کومه که درخواست قبلې خره کنه ما بیا بهر دې کې مال قبر وکړي نور بي وی چیرې عائشہ رضی الله عنها چې دا ځکه ما تعالی ما ځان نه پرې خو خو بهر حال چې عمر فاروق وای نو زه ته انکار نشم کولای یو دی په عمر فاروق د پنځوزه بهر په جنت البقیع کې به د نور بیان سره زما دفن وشي او حق شانته وشو چې بیا عمر فاروق رضی الله عنه په حضور علی السلام په حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله یو پیر مسجد نبوی نه راوته یو طرف ته ابوبکر دی بل طرف ته عمر دی وای دق هکذا نبعث یوم القیامه وای په ورځ د قیامت په دې موږ د قبر نه پاسو دما یو طرف ته ابوبکر یا بل طرف ته زمانہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نو بهر حال هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د بس اخیری خبره کوم سنن دارقطنی حدیث ته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پروت ته پر اخیری ټیم کې او په دغه وخت کې یو کس وتراغه یا امیر المؤمنین قد حضرت الصلاه من ټیم پوره دی بیا مونږ ټیم دی او دته د څه چې تر اپازه خو سي اجازه ته یو نو زمانځله زم یا مانځه ټیم پوره دی خبرو شو او دا ډایرک आवाज کوي ما پاسه وای ما مانځله پاسه وای چې زمونږ کما وای ما د خپل محبوب علیه السلام نه اوریدلی چې انه لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاه چې څوک مونږ نه کوي په اسلام کې د سره دا غي نشته او وای دې دوه کسان ونیو عمر فاروق رضی الله عنه په وجه په چاړه باندې والے شوی او ویني چې بار ته وزیروزی هغه ټینګي نو پونی ور سورې کړي لره ور سورې کړي ناغه نو خو څومره تکلیف پي په هغه حالت کې وي اده تنور ورې تقریبا ژوندې سلو 3 ورځې ژوندې په 26 ذوالحجه باندې والے په یک محرم باندې دی بیا شهید شوی دی وای ما د نبی رسول الله اوریدل چې څوک مونږ نه کوي په اسلام کې د سره یې نشته او دا غزینا سودو په خانونو او عمر فاروق سی ویلاړ او د قشانت کینا په باندې کې شریک شو هغه سره او دا وای وجرحه يصعب دما او د پر هارون نبی روان دي وی روان دي ځان ته خور کو هغه وغړو او مونږ یو کو ما ته ګوره د مانزه په اسلام کې دومره سخت تاکید او دومره حکم راغلی معمولی باندې مونږ ډېر کم کسان الا ماشاء الله چې موږ کا پابندی نه غوړو مانزه خیال ساتو نه کوي کوشش کوي چې راځه وته پوری کړي وسم لا چانشته روح چې کله روان چې انسان سارو چې دې ډېر ارمانونه کوي ډېر توبې وباځي خو بیا خبره ختمه نو وسم مونږ ته چانشته د توبې مقرره دشته چې موږ تیر مونږ خپل راوګرځو او نو موږ د عزم کو چې زمانه له وسه پوری صبر موږ قضا شوی دي دا بدر راګرځو یا الله نه معافي وغواړو ځکه به وخت شو خو آینده د لپاره کوشش کول پکاري چې مونږ به حتی الوسه بدمون نه پرېنم ورته عمر فاروق چې نویني به کې واغه مونږ کوي کنه دومره داغو د الله په دین باندې په نبی رسول الله ول زیر عمر ته په جنتی یو پیرنو سو پیری د جنت زیره نبی رسول الله کا بنگله په جنت کې ولید بخاری شریف حدیث ده التحوری او د کمایدار چا بنگله ولادت عمر ده په زو ته داخلي دم کومای چې عمر ډیر غیرتی ده واپس شوم دی هغه ته جړا شو او علیک اغار یا رسول الله ولې ته پتا باندې غیرت کوم ته ته داخلي لري ولینو په مختلفو موقعو نبی رسول الله عمره ته جنتی ابو بکر ته جنتی خو بیا هم د الله تعالی دومره فرمانبرداري مو ډیر ګناګار ډیر کمزوري نو کوشش کول پکاري چې رقم منځونه قضا شي دي هغه من قضا راغو آینده لپاره دا عزم کول چې رضا دا تیر منځونه راشي دي دا راغو منو منځونه
نقضا والله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.